السلام علیکم خوږو اوریدونکو کتونکو راځئ چې خپل کشران په متل پوه کړو او د پښتو ژبې په خدمت کې خپله برخه واچو او متل ژوندی وساتو. متل د نورو ژبو په شان د پښتو ژبې یو عظیمه سرمایه ده. متل په اصل کې سوونو کاله زوړ تاریخ لري او متل دا قسمه خبرې ته وایي چې د بلې خبرې په شاني او یا د بلې خبرې مطلب ښکاره کوي او څرګندوي او موږ په اسانه پوه کوي. بلکې دا هم ویلی کېږي چې متل اوږده قصه په لنډو ټکو کې بیانوي. نو راځئ چې متل او د متل په پس منظر ځان پوه کړو او نورو سره دا ویډیو شریکو. متل دی چې اسونو له نالونو وخل چیندخانو خپې اوچتې کړې. دا یو ساده متل دی. مطلب یې دا دی چې ګنې چیندخانو د اسونو سره سیالي کوله، حالان کې د اس او د چیندخ په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. او داسې چې اکثر څوک یو کار کوي او د بل کس سره سیالي کوي او هماغه شان کار شروع کړي او چونکې هغه بل کس په خپل کار کې مړنی وي، مشهور وي، تکړه وي او هغه دې ته نه ګوري چې یاره ده څومره وخت ورکړی دی، دا تجربه څنګه حاصل کړې ده، دی مشهور ولې دی او په لنډ ټایم کې او په لږ ټایم کې هغه ځان مشهورول غواړي. نو اکثر خلک دا متل مشانه استعمالوي چې اسونو له نالونه وخل نو چیندخانو خپې اوچتې کړي. یا اکثر په خپلو معاشره کې مطلب دا چې یو کس هغه په خپلو کارونو کې، په خپلو خبرو اترو کې یا په خپلو کړو وړو کې په غم ښادۍ کې مشهور یو بل کس چې کوم دی هغه د هغه سره سیالي کوي، چونکې هغه د هغه سره نشي په سیالۍ کې هغه سره نشي برابرېدی، ځکه چې هغه له الله یو حیثیت ورکړي، هغه له الله یو پوهه ورکړي، هغه د جرګو د معرکو سړی، هغه د خبرو اترو سړی، هغه د خلکو په منځ کې روغې راولي. نو د هغه په نیت کې چې کوم دی اخلاص وي او هغه دا کوشش کوي چې دوه کسان په خپل منځ کې روغ کم او دلته بل کس راشي او هغه एकदम هغه نخرې او پیخي شروع کی. نو زیاتر ناتجربه کار کسان چې کمی اکثر دا کارونه شروع کی نو دا کار سمولو په ځای د هغه نه کار روان شي. نو خلک دا متل اکثر کوي چې دته ګوره اسونو نالونه وخل چیندخانو خپې اوچتې کړي.